امن پسنیو دی شدګر نشتا پما کې مونږ امن غواړو په پاک خاور پختون خوا کې اسلام مسلمان او امن د دې الفاظو د یو بل سره ډیر جوړ تعلق دی کچرته ماوته د اسلام او د مسلمان د معنی تلاش کو د دې معنی پیژندل وغواړو نو د ټولو نه اولنې معنی به ماوته د میلاوي کې امن سلامتی ماوته ته اولنې معنی د اسلام امن میلاوي د مسلمان معنی چې کوم په احادیث پرانا کې نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده حضرت ابو موسی اشعری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې ای المسلمین افضل اے د الله تعالی حبیبه کوم یو مسلمان د ټولو نه غوره مسلمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم دو فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده صحیح مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د لاس د ضرر نه د جبې د ضرر نه محفوظ او په امن کې پاتې شي کله چې یو انسان بل انسان داغه د لاس د ضرر نه په لاس باندې قتل نه کی په لاس باندې هغه ته ضرر ونه رسي په جبه باندې داغه تهمت داغه غیبت او داغه چغلی دا نه کوي د دغه انسان تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلمان باندې کړی دی مسلمان معنی دا ده چې بل انسان به د په امن کې دی به خلکو ته فایده رسي خو خلکو ته به نقصان نه رسي دی به امن خوري خو دی به خوف او دی به یره نه خوري دا د مسلمان تعریف دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کړی اسلام چې دی دا کم دین چې زموږ او تاسو د پاره الله جل جلاله منتخب کړی دی د دین نوم خدای پاک کې خو دی اسلام ورضیت لكم الاسلام دینا د قران پرانا کې هغه داسې چې الله جل جلاله فرمایي چې کم دین ما تاسو د پاره غوړه کړی دی دا غي نوم دی اسلام ان الدین عند الله الاسلام دین د الله په نسبت زما او استاد لپاره هغه اسلام اسلام د سلامه یا د سلیمه ماخوذ دی د دې معنی دا خیر او عافیت سلامتی امن دا د اسلام معنی ده نو اسلام چې کوم دی هغه مسلمانانو ته او هغه قوم ته یو معاشري ته او هغه دنیا ته د امن پیغام ورکوي هغه دنیا ته د بایچاری پیغام ورکوي اسلام دنیا ته د محبت او د عدم تشدد پیغام ورکوي اسلام نوم د محبت دی اسلام نوم د ورورولۍ دی د اسلام په دایره کې د ټولو نه اولنې زور چې ورکړی شوی دی نو دا په امن باندې ورکړی شوی ګوره چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات دې آیات کریمه کې دوه خبرې چې کله ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه نو الله جل جلاله ته سوال کوي چې یا الہ العالمین دا خار امن والا خار وګرځوا او دویم نمبر په دویمه درجه کې خو د چې العالمین دې رزق ورکړي وګوره رزق چې انسان په غیر داغې نه پاتې کېدی نشي ابراهیم علیه السلام هغه په دویمه درجه کې خو او په اوله درجه کې امن کې خو ولی ځکه کچرته په یو ملک کې په یو کلی کې په یو قوم او په یو معاشره کې امن وي نو رزق په بیا غوي ته ملاوي چې امن وي روزګار باغ کولای شي چې امن وي ترقی باغ کولای شي چې امن وي تعلیم باغ کولای شي چې امن وي د مال به محفوظ وي چې امن وي د جان به محفوظ وي چې امن وي د کور به محفوظ وي چې امن وي د په خپل باندې محفوظ وي قتل و غارت بنه کیږي دهشتګردي بنه کیږي خوف او یره بنوي امن او امان بوي نو اولنې د اسلام د طرفنا اولنې حکم چې دی او اولنې زور چې ورکړی شوی دی هغه په امن باندې ورکړی شوی او امن یوازې دا نه چې هغه صرف مسلمان دی بخاری شریف کې حدیث دی کتاب الجنائز کې یو جنازه تیر شو حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت کوي چې یو جنازه داسې تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېد وی مونږ ورته وی فقلنا انها جنازه يهودي اې دا الله تعالی رسول دا خو یو يهودي جنازه وا دا خو مسلمان نه دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې فرمایي الیس نفسا اې دا انسان نه دی ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا رايتم الجنازه فقوموا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې غزې کې په دغه حدیث کې ما او تاسو یو سبق پرې خو دو یو تعلیم را تراکل صحابو ته تعلیم ورکو چې ګوره دا جنازه د يهودي جنازه وا
خو يهودي هم انسان خو دی کنه انسان نه علاوه بل شي خو نه دی دا انسان دی نو نبی رسول الله والسلام دا قیام او دا ولاړه په دغه ځای کې د تکریم انسانیت او د تعظیم انسانیت په اړه کې و نبی رسول الله والسلام انسانیت خو د خلقو ته چې یوازې اسلام دا خبره نه ده چې هغه به صرف د مسلمانانو حفاظت بلکې په دې کې د هر یو انسان حفاظت لازم دی نو د جنازې د يهودي د جنازې لپاره نبی رسول الله والسلام ودرېدو دغه تکریم چې کوم نبی رسول الله والسلام په قیام باندې کړی دی د انسانیت کړی دی د موتا ته تعلیم راکړ نو د ټولو اهم شی چې کوم دی دا د مسلمان لپاره امن دی دا د انسان لپاره امن دی او د صحیح مسلمان او د مؤمن تعریف چې نبی رسول الله والسلام کړی دی په دې الفاظو کړی دی چې هر هغه انسان چې نور انسانان د لاس د زرنا د جبې د زرنا دا وی نفسونه او دا وی ویني په امن کې المؤمن من امنه الناس چې مؤمن مسلمان هغه دی چې د نور مسلمانانو ویني او دا وی جانونه او دا وی مالونه دا د دنه په امن کې نو دا صحیح مسلمان او مؤمن دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث او د قران پر اړه کې د امن متعلق می دغه یو خبرې وکړي چې امن دومره لازمی شی دی مسلمان چې نو هغه امن خوخی هغه خوف او یرا او دهشتګردي به هغه نه خوخی او چې کم خلق دغه خوخی نو دا په صحیح معنی کې مسلمان چرته هم نشي کېدی الله جل جلاله دی زمونږه په دې ملک خصوصا زمونږه په دې سواد کې امن او امان راولي او الله جل جلاله دی د هر انسان د مال او د جان تحفظ